بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان ورنو نن پسول مارچ 2023 سحر میں دا مفتی فدا سے بھی کلپ ہو رہے. مفتی فدا سے دا بنورټون د فتوی په باره کې څه خبرې ترې کړې دي او مفتی سے محترم ته په خپل خیال کې جواب ورکول غواړي، لیکن هغه جواب هم داسې دی چې جواب نه دی، حقیقت کې به تاسو اوس وګورئ. مفتی سے محترم مفتی محمد ندیم محمودی سے حفظه الله هغوی تقریبا 2 ورځې وړاندې دې ته یو پیغام پرېښود چې صاحب د کراچۍ د دې مدرسې فتوی په باره کې تاسو دومره شور او غوبل جوړ کړی کلیپونه څه نه جوړېږي، میدان د مناظرې به ولګو او کې به نو وبګورو چې د چا سره په دې مسله کې حق شته او چا سره نشته، او دې ته دا خبره وکړي چې ستاسو د جماعت د مناظرو تحقیقاتي کمیټې امیر توصیف دی، بس هغه وکړي. نو پکار دا و چې دی دا خبره په سنجیدګۍ سره اخیستې، رابطې ټلیفون کړی او خبرې برابر کړی، لیکن دی هغه شان ونه کړ. د میدان د مناظرې د ناستې خبره په دې کې یو مولا تر اوسه نه ده کړې. نو مفتی فدا صاحب په دې مسله کې د اوچت څو خبرې کوي، د کراچۍ مولا فتوره کړې ده، مولا بدعتي دی او فسادي دی او شرعي دی او د دین دشمن دی. خو وایه چې څوک هندوکې څوک مسلمان کې دا خو وایه، دا خو ستاسو عادت سابقه دی یا عادت قدیمه دی چې څوک تاسو څنګه یادوي، خو ستاسو حال دی. هغه مولوي شاکر صاحب ول تاسو سره بیا تاسو به منکر حدیث مو کو، اول مشیر اشاعت کړو واپس نو منکر حدیث مو کو، دغه ستاسو حال دی. خو خپل قیاس په بل باندې هم تا کې ټیک. بیا دې مفتی صاحب محترم بیا دې چې کراچۍ کې پتو مولیان ورکړ دو، مفتی صاحب بیا دې چې زور دل ورکړ نه نه خفه نشي استاد خپل نشي، زور تاسو جماعت ته درکړي د خود دس کېږي یو ځای کې لګ دس کوي. زور خلک خپل ګوري کنه، دا په دنیا خلک انسانان دي، دا ذویل عقول دي، د خلکو چې حق استاتور ساز بچان نه پوي نه دی ګوري. زور خلک پیژني تر اوسه پورې پنځپیران ټول خوب باندې او د پراتو د بنورټون فتوا را لاله پنځپیری را پاسې دا پنځپیری منظور بچا دي اور چا کېسته دي لمبه بچا لګېدلې ده پړسېدلې څوک دی ډس څوک کوي خلک ګوري. نو مفتي فدا صاحب خبره دې غلطه کړه. بیا مفتي صاحب محترم درته ویلي چې اصولي بحث به وکړو، طریقه باندې مناظره وکړو. نو دی وایي اصولي او علمي بحثونه ته نشي کولی، ځکه اصولي بحث د اصول اهل سنت او حنفیه مطابق بالکل زموږ دې جماعت ته راغلي وي کنه چې دا جوابونه زموږ ته ندیم صاحب ته ورکړو، یاد دې شو اصول مطابق وکړه. او هغه دې یاد شو چې په فقیر کلي مندرخیلو کې مناظره وه په مسله غالبا د عذاب او ثواب قبر کې، هلته د اصول مناظره کړې چې ګوته پرېږده، یاد شو. هسې کتاب مه راکوئ او ګوته پرېږدئ، یاد شو. نو ګوره اصولي بحث خو دغه او بیا دې دا خبره کوي مفتی فدا صاحب هغه اصول مناظره وکنه تا چې کوله بالکل ټیک په مقصد د اصول مناظره وکړه، هم ستا د اصول مطابق ښایسته مناظره هغه شی اصول نه چې ته د کور ځان سره یو لوی پرپړه راوړي او بس وایي چې دا به منې که دا نه منې مناظره نه کوم. دې ته اصول نه وایي صاحبه، د مناظرې د کولو دپاره دا اصول نه څنګه چې ته ځان دپاره مقرر کړي، او که دا اصول وي نو تا په منداخیله کې بیا ول دا اصول منلي که نه، که هلته بیا اصول مناظره تا کوله څه باعث و، او اوس په دې مسله کې د اصولو قصه کې نو بیا څنګه باعث شو. بیا دې دا خبره کوي مفتی فدا صاحب وایي د 22 مدرسو فتوا مفتی ندیم صاحب یادوي دا 22 مدرسې د اهل بدع مدرسې، انا لله و انا الیه راجعون. بالکل یو سړی چې په سترګو باندې کوګا وي ناغت ارسیس کوخ کاری، او چې کله سړی په سترګو باندې بیماری احول وي ار سیزه ته دوه کاری. اوس د دې جماعت اشاعت توحید و سنت د پنځپیرانو جماعت د ټولو سترګو کې بدعت پراته بل سشتنه
یو پکې لفظ د شرک پروت دی یو پکې د بدعت پروت دی چې پچا ور خوشي کې پس هغه بدعت هم ورته شرک هم ورځي دا مدرسې وي چې سندونه ته اخلي بیا بدعت ني دا مدرسې وي چې علماونه سبقونه وایي نو بیا بدعت ني خو چې ساز خلاف حق بیان وکړو اوس بیا بدعت شو تبا الله لم جواب ورکړي دا د مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه دا هغه د مدرسې په تم پاکستان د بدعتانو مدرسه راکړ مشکان ساسو څونه مولیان التن فارغ شه بیا سبا فخر کوي جنډیو چې تکړی چې سیب د علوم کراچي نه فارغ هغه وخت یې څه خیال او لن مثال درکما ستا مفتی مسلم سیب د کراچي د علوم نه فارغ وایو د بدعتو نه فارغ شو کړه سنتو نه فارغ شو ستا مفتی عبدالغفور سیب د شیخ حسن جان شهید رحمه الله مدرسې نه فارغ دی غفتم پکې د مدرسې وستا اوس وایي چې ستا د مولا د کم ډیره فارغ دوباره سند باندې مدرسې تر لاسه کړی کنه مغه بدعي سند باندې مولا دی سیب دا خبر چې کله سوچ کو او وی شیخ طیب صاحب چې کوم خبره کې چې په تو باندې د اسماتو ما دغه له پرتګ جوړي خو د دې پرتګ بداسي شي لکه اوخته پرتګ جوړ نه کیږي سیب هغه شی وشته او ساده سړی چې بسر سره ډډ ور کسي وي هغه بے باکه لګیا شیخ طیب سے وېدا و چې د فقیر اهمیت نو ورکوم په دې باندې زما طبيعت نه خرابېږي او اهمیت نو ورکې دومره حسین او اهمیت نور سي اهمیت خو د دماغ ته جوړ دي او زما طبيعت په نه خرابې نه کنځل چې کې طبيعت نه خرابې کدا را مستي نه دا کنځل کې او بیا وې مفتی پیدا سي مخکې وې چې زور تعالی درکړي دي اوس وی زور منګله ذکر کړی دي نعوذ بالله وی تاسو قازورات خوري نو سړی چې خپل سخوري کنه المرء يقيس على نفسه مساله تخوري قازورات خوري او په دې علاوه سخوري اصحاب خپل کار دي هغه سره ترتیب جاری ساتي په ټیم پابندي سره خو دي کې ستاسو صحت علاج کوي دا خورا خدا د توې چې زور یې ډېر درکړي بیا دی وی چې وحدان سیبو توصیف سیب ویدا منګ ټول یو وی منګ مجنګ بالکل یو ویل دې ندی تا په خپل باندې وچ دا نه پویو د کمقل د وحدان سیب دی یادو او تا دې ندی په خپل سرګو چې توصیف دکړي په کدا زمونږ د جماعت سړی نه زمونږ نمائنده نه د ذاتی مناظره د کو شکست او کو فتحوی ټول ویزانی زمونږ مناظره لوستنه او د مناظره لمن کړي نه هغه شی دی وکړه ام د هغه مناظرې په شکست باندې ساتو تحقیقاتي کمیټي لړ تسنس شو تو وایي چې لکه زمونږ خپل منځ کې اختلاف نشتا الله له بس جواب ورکړي چې خلکو ته میډیا سوي بل دی وایي چې تاسو نوجوانان احناف طلبه دیوبند کې اوس مری دي او زمونږ هر یو زمری دي بالکل تاسو کې د نوم زمری دي او الحمدلله من کې د کردار زمری دي تاسو ګدل تم زمری وای تاسو اصطلاح جدا ده او من الحمدلله زمری ته زمری وایو ګدل تم ګدل وایو خبر است ټیک ده نوجوانان احناف زمری لري خدا سي زمری چې په میدان د مناظره کې الحمدلله خلق لسترګو کې سترګې ورکړي نوجوانان احناف الحمدلله هغه زمری لري چې تمامي دنیا ته اوخذل او الحمدلله باطلم د اقرار کو چې مناظره د عقیدې او د مسلې په باب کې داخله کړي اتم کوي خپل زړه باندې فیصله کوي د مناظره جماعت نوجوانان احناف دي او استاد زلم فیصله کوي چې په جماعت اشاعت او توحید او سنت کې د مناظره جماعت نشته اخو جدا خبره چې تو تزمری وي خو وای خامخا سنه خبر چې بلاسم لګي بل دا خبره کړي مفتی سے محترم تناوذ بالله و شیطانی مکه و د مشرکین د مکه په شان فرمایشي موضوعات الله بنده دا تاسو عادت دي شیخ طیب صاحب د درس کې ټول په مونږ شاکر باندې چسپان کې د کفر آیات عمر پټ کې د منافق عمر پټ کې د مشرک عمر پټ کې يهودي عیسائی دا تاسو ټول عادت دي هغه آیاتونه وخت په عبدالسلام باندې لګیدل د عبدالسلام چې قصه له اخره کې اوس مونږ شاکر تراله مونږ شاکر شروع آیات راځي په شیخ طیب راځي او تاسو ور چسپان کې پاغه باندې دا مساعدت کی عادت مطابق تاسو په جماعت دغه تاسو په جماعت په ترجمو کې دا تربیت ملاوي بل وی د مشرکین مکه باندې طریقه د فرمایشي موضوع ګور مسله جوړه ده کې مسله دا اختلاف او دا دومره میډي چې تاسو د کړه خو دې نه مټه کړی دا چې د بنورټون فتوا چې په پیرانو پسې منځل کې دغه مسله جوړه ده دا فتوا راځي کیبل په دغه مسله باندې په پیرانو پسې منځل نه کیږي
کته کینی د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې یو مختصر مونږ لیکل راواله د خپل جماعت د مشر نه چې هغه وایي چې د فتحه زمون فتحه او د شکست زمون شکست دغه موضوع به پنځپیرانو پسې مونږ نه کېږي مونږ پسې مکروه تحریمي دي دا فتوا یوازې د بنورټون نه ده دا فتوا د علوم دیوبند ده دا فتوا د کابرین علماء دیوبند ده دې فتوا باندې الحمدلله شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صدر رحم الله په تسکین الصدور کې تفصیلي فتوی را نقل کړي دي د دې شلو دویش مدرسو د فتوون علاوه وړاندې نو که تا د یو ښکاري نور نه ښکاري هغه ستا خپل کم علمي وي نو موضوع دغه شو او دیوی زمون هر کارکن تاسو سره بحث کوي نو سیبه یو عام بحث کوي یو مناظره ده تاسو کې داسې سړی شته نه چې مناظره وکړي په طریقې سره د خپل جماعت سره اوچت کړي الحمدلله تاسو جماعت مناظره کوي او سات پس مدبدري مشران کینی وي دا زمون نه دي یاد مشي کنه ثوابه مناظره شو سیبه د اوس قصه ولا ختم کړ مفتی متباسم خسر واحد الله ودان سے مناظره وکړه کلی پراغ زمون مناظره نه و واحد الله ودان سے بل مناظره وکړه کلی پراغ زمون نه و ساسو حال ده نو یو رانوي او یا چې شکست خریدا په انکار کوي دا غي د لپاره مختصر تحریر د خپل مشران شیخ ابن علي مفتی سراج الدین علي د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې وکینی مناظره وکړو په طریقې سره او دی وی تاسو سره زما دو مناظره شتل لسپاتې دي الحمدلله موږ چې ترکمه جنبي د دې خپل عقیدې د مذهبي حنفي دفاع وکړو د الحمدلله د خپل ذمہ داری کوم هغه چې څنګه شي دي هغه الحمدلله دنیا کې ترې وضاحت ضرورت نشته چې خلک ته ځاګې نه هغه کسي کټ کړی دی خندا ولا شی په جوړ کړی بل دی وی زما داودار چې تاسو د نبی عليه السلام د حیات ته منکر امامات ته منکر بالکل دا ستاسو داود ځان سره دی کې پټو سات دا فتوا ځان سره اوسات دا خو بته وې چې تاسو د قران نه منکر یې حدیث ته منکر یې ارسل منکر نه بیا کافر حکم لګو کنه یو سره قران نه منکر دی کافر نه وي حدیث ته منکر دی کافر نه وي مطلقاً حدیث خو انکار کفر او ته وې تاسو قران حدیث ته منکر پیغمبر علیه السلام د وفات نه منکر دی ته کافر نه وي حیات ته منکر دی او ته د قران نه منکر دی نو کافر وته نه وي بیا ساده فتوی څه پاره دلیل لري حکم نه لري دا بستاغه زله د مندرخیل مناظره شو په مندرخیل کې شل والا ګوت سره د پوند لګوم چې زما قدر عذاب او صاحب د قبر دا خو په منکرین باندې حکم نه لري دا شان ته تم لري داول لري تاسو د حیات په مات منکرین او حکم نه لري نو معلومیږي دا چې دا کوم خبره تاسو د خپل ملګرو کړ هغه د وکړي او دا حکم د تچانو کړ ځکه دې نه کړ خیر دې مفتی فدا صاحب ته وړي سنجیده سړی برای مهرباني که مثال تاسو په دې مسله کې سنجیده نو په دغه موضوع باندې به بحث کوو چې د بنورټون فتوا کې چې کوم لیکلي چې په پیرانو پسې مونږ نه کیږي مکروه تحریم دا دعوا شو په دې به تاسو خپل جواب داول کې طریقه د بحث د مناظرې تاسو معلومه ده هغه شان ان شاء الله کې نو په دلایل سره مسله واضح کو او کنه دا چې جاري او سړی را پاسي ځان د خپل ټیپر پکې خرڅي او د فیسبوک سوشل میډیا کې ځان یې وساخري نو دا مسله بیا تاسو معلومه ده د خیر سبب ونه کړی الله دې ان شاء الله وجه مونږ ته په خپل عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین